دې مثال داسې دی یو کس وي هغه چې کوم دی زکات په ډېر زیات ووړېدو نو دغه پیسو نه بیا زړه نه کېدو چې د پیسو نه زړه نه کېدو نو په دا منګي کې پیسې واچولې او د پیسو د پاسه دانې واچولې چې دانې واچولې جومات کې امام صاحب راوړي امام صاحب دا زکات مې تعالی راوړې دا ځان سره قبول کزان نو هغه قبول کو نو مسله دا ده چې زکات ته چاله ورکې نو هغه به رومبه مالک جوړای اسی ته زکات نشو ورکولې په واکه دې به مالک جوړيږي الله کې به سره زکات ادا کیږي هغه سړی او خيار او مسله باندې پویو نو ورته امام څنګه ځان ته قبول کړي هغه واغستو هغه منګي هغه قبول کو ملک به هغه ثابت شو نو بیا ورته امام سی کو وتا خو د زکات قبول کو وتا خو د 100 روپو دانې ونی دي ودا سکارو کا 100 روپے بدل درګما ادا غون منګي سره دانو مال راک نو لاندې هو په ډېر شي پیسې اچولې وي نو هغه منګي ته په 100 روپے باندې واغستو چې کور د راغ نو خپل بیبي ته وی چې ام الیاذ بالله الله دوکا کو او ام مولا دوکا کو نا بیبي ورته وی نه دی الله دوکا کړی دی نه دی مولا دوکا کړی خپل ځان دی دوکا کړی نو حقیقت کې دی منافقین دی ظاهر کې دا خبره کوله چې موږ کوم مسلمانانو ته دوکا ورکړه خو دوی مسلمانانو ته دوکا نه دا ورکړي چاته دوکا ورکړه خپل ځانونو ته دوکا ورکړه بل ځکه سورې نساء کې الله فرمایي یخادعون الله وهو خادعهم دوی د الله سره دوکا وکړه الله به دوی سره دوکا وکړي نو الله چې سره دوکې نه کوي خو د دوکې نه مراد څه دی دلته کې چې الله به دوی له دې دوکې سزا ورکړي الله پاک جل جلاله به دې منافقینو له دې دوکې سزا ورکړي نو وما يخدعون حال دا چې دوی دوکه نشي کولی الا انفسهم دوی د خپل ځانونو سره دوکه کوي ځکه چې د الله سره خو نشي کولی الله نه خو یو څه پټ نه دی د نبی علیه السلام سره نشي کولی ځکه نبی علیه السلام به الله رب العزت د وحی په ذریعہ باندې خبرو دغه رنګ مسلمانانو سره به هم نشو کولی مسلمانان به نبی علیه السلام خبرول چې دې کار کې تاسو چې کوم دې شر دی ته مور نږدې کېږي لکه منافقانو به یو پروګرام جوړ کوم منصوبه به جوړ کړه د مسلمانانو د خرابولو لپاره نو الله به وحی راوړي نبی علیه السلام به خبر کو نبی علیه السلام خپل ملګری چې کوم دي صحابه خبر کړ نو دین الله ته دوکه ورکول شو نه رسول الله مبارک ته دوکه ورکول شو نه مسلمانانو ته دوکه ورکول شو دي سره خپل ځان ته دوکه ورک ایو د دې مثال ویته چې یو کس چې کوم دي بیماری او ډېر سخت بیماری دی ډاکټر لنیږي او د کور خلک مشوره وکړي چې دا سړی خو ډاکټر لنیږي به زوري بوزي ټول کور والا راغون شي او په زور باندې دی په گاډي کې کینه ډاکټر لای بوزي اده د ډاکټر وی تعالی څه چللې پسړه د دلشت دی وینشته په سر د دلشت دی وینشته او د ډېر خطرناک مرض او دی خپل مرض د ډاکټر نه پټي هغه وستا پړه د دی وډ پړه باندې مدر نشته نو ته ولې مال راغلی دی ورته وی چې خلکو په زور راوستي او چې دې کله بار راوځي د خپل ملګرو ته دا څنګه ډاکټر ما خو ډاکټر دوکا کو او زما مرض معلوم نه کو ما ته ټول دروغ هغه مې دوکا کې واچو نو دا خلک ورته وی ته دې دوکان کو خپل ځان دې دوکا کو لګروست ګوره ته دې مرض نه خپل باندې کوم دې خبي مار شي یا به کوم دې مرشي او کو ته ته خپل مرض دې ورته ویلې وی دا خبره دې پټکړې نه وینو شاید چې ستې علاج شي نو دک شان دې کس خپل ځان دوکا کړی دی نو دغه رنګي د منافقینو نه الله له دوکا ورکړل نه رسول الله مبارک له دوکا ورکړل نه مسلمانانو له دوکا ورکړل دي چې له دوکا ورکړل دي خپل ځانونو له دوکا ورکړل